أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. این درس کې به انشاءالله العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 30 آیات نمبر 232 یو آیات ویلے کیږي. دینه مخکې چې نو هغه تذکره وشوله چې کله طلاق واقع شي نو طلاق صورت چې نو هغه پای کې د الله رب العزت د طلاق احکامات ذکر کړل. نو بیا مونږ ویلو چې کله طلاق واقع شي نو طلاق کې مونږ ویلو افضل او سنت طریقه دا ده چې یو طلاق رجوع ورکړی شي یا دوه طلاق رجوع ورکړی شي. نو پای کې مونږ ویلو چې کله طلاق رجوع وي نو یو طلاق ورکړی شي نو دغه طلاق رجوع په دوران کې د سړی خپل د ښځې ته واپس په خپله رجوع کولی شي بغیر د نکاح نه او بغیر چې نو د بل واده نه. بیا چېرته که چې نو هغه دې ته طلاق دوه طلاقه میلاو شي یا یو طلاق رجوع میلاو شي او دغه طلاق چې نو عدت هم پوره شي او دې سره یا چې نو یا دغه نه علاوه د ښځې ته طلاق باین میلاو شوی نو بیا موږ ویلو په هغه صورت کې بیا حکم چې نو هغه دا دی چې د دې سره به دوباره چې نو هغه نکاح کول غواړي دا سړی واپس چې نو هغه واپس دوی تعلق جوړول غواړي نو په دغه صورت کې بیا تجدید نکاح کوي. تجدید نکاح دې ته ویلې کېږي ګواهان به مقرر کړي مهر به چې نو هغه به مقرر کړي ګواهان به پکې حاضر او نوی چې نو ایجاب قبول به وشي. دې کې بل چې نو هغه واده کولو ته ضرورت چې نو هغه نشته. دریم صورت چې نو هغه موږ ویلو طلاق مغلظه که چېرته ورته درې طلاقه میلاو شوي نو درې طلاقه چې میلاو شوي ول نو هلته الله پاک مې چې بیا دا د دغه سړي دپاره چې نو هغه لا یحلو دا ولا اوس حلاله نه ده تر دې پورې حتی تنکحه زوجا غیره تر څو چې د بل خاوند سره واده نه کړی خلوت نه شي بیا د هغې نه وروسته به دا د اولني خاوند دپاره حلالېږي په شرط د دې که هغه پرېښودله الو. نو اوس دلته الله جل جلاله فرمایي دغه شان کله چې دا ښځې دوی ته طلاق میلاو شي فبلغنه طلاق دې ته طلاق رجعي میلاو شي یو طلاقو یا دوه طلاقه خو دا دواړه چې نو وي طلاق رجعي او د دې عدت هم تیر شي. عدت تېرېدو نه وروستو وس دې سره چې نو دغه خاوند بیا واپس نکاح کول غواړي دغه وړاندبني خاوندان د دوی سره اوس نکاح کول غواړي الله وی فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن تاسو بیا دا ښځې چې د دې سره د نکاح کولو نه نو مه منع کوئ اذا تراضوا بینهم بالمعروف کله چې دوی په آپس کې دا ښځه خاوند چې نو دستور مطابق شریعت قانون مطابق دوی چې نو هغه په آپس کې خوشحاله او رضامند دي. اوس د دې متعلق چې نو شأن نزول کې لیکلی دي تفسیر جلالین هم ذکر کړی ذخیرة الجنان هم ذکر کړی تفسیر معارف چې نو هغه هم ذکر کړی تقریبا ټول تفاسیر چې نو هغه ذکر کړی دي چې حضرت معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ چې دا هغوی خور وه یو روایت کې د هغې نوم چې نو جمیله راغلی او په یو کې جمیله راغلی دی دا د هغوی چې نو هغه خور وه دا په حضرت ابوالبداح رضی الله تعالی عنہ باندې چې نو هغه واده وه. بیا د دوی په آپس کې څه خبرې چې نو هغه راتلی نو دوی چې نو د دوی خاوند حضرت ابوالبداح رضی الله تعالی عنہ د هغه په څه خبره باندې غصه شو قار شلو نو چې قار شلو دې له طلاق رجعي ورکړو. نو چې کله دې له طلاق ورکړو طلاق نه وروستو بیا موچنې نو عدت یې تیر شو نو مخکې موږ ویلو چې طلاق اوس ما دوباره هم دغه خبره چې نو هغه دوهراو کړله چې طلاق رجعي نه وروستو عدت تیر شي نو دا ښځه بیا باینه کېږي نو دې ته طلاق باین شولو چې کله باین شولو نو د دغه عدت تېرېدو نه وروستو اوس سره دې صحابي چې نو دوباره نکاح کول غوښتل او دغه ځای کې چې نو هغه دغه جمیله رضی الله تعالی عنها دا هم دغه نکاح ته د سره واپس دوباره نکاح ته کول د نو تیاره وه. د دې رور
معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ اوس دغه معقل د دوی مور پلار مړولو نو دل پاغشته طلاق ورکولو باندې غوسه ورغلی دا ورته زه د خپل خور ته دوباره چې نو هغه په نکاح نه درکوم دوی چې وس دا خبرې کوي او وس سره نکاح کول غواړي نو تا ول لاول ولې چې نو هغه طلاق ورکولو نو دل ال دي نو ورکولو په دې کې الله جل جلاله دا آیاتونه راولېږل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف اوس که چرته دی پاپس کې بیا نکاح کول غواړي نو دغه اړمبني خاوند دا د دوی زیات حقدار دی چې دی دغه سره نو هغه نکاح وکړي ګله دی چې دوی دواړه دستور مطابق قرآن شریعت احادیث مطابق دوی پاپس کې نو هغه نکاح کول غواړي نو چې څنګه صحابو کې دغه کمال درجه منګه ویلی هم سو کرته دی عبادت دا اصل د اطاعت نوم دی که اطاعت وي نو عبادت دی که اطاعت نه وي نو بیا دا عبادت چې نو هغه نه دی نو څنګه چې دا آیات نازل شو حضرت معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ دومره غوسه چې قسم خوړل چې زما د قسم زو د خپل خور تعالی نه درکوم خو چې څنګه دا آیات نازل شول رالو د چې نو هغه خپل خور هغه صحابي ته چې نو هغه دوباره بیا د پس په خپل کور ته لاړو ابو البدح رضی الله تعالی عنہ پسې کور ته بخپل لاړو او ما ته خپل خور چې نو دوباره بیا په نکاح درکړنه او بیا د خپل قسم چې نو هغه کفاره ادا کړل نو ځکه الله جل جلاله وایي کله چې دوی دغه شي نو ای اولیاء تاسو خپل دغه خویندې لوریانې دا چې نو هغه د نکاح ورکولو نه منع کوئ او دویم پکې دې ته اشاره ده بعض عربو کې دا دستور هم ولو چې کله به یو سړی نو ښځې له طلاق ورکو طلاق باین یا طلاق مغلظه یا طلاق رجعي عدت به تیر شو نو چې دې ښځې ته به بل چا بیا د نکاح پیغام را لېږلو نو دی به په هغې خپقېدو د به دا زما په نوم باندې وپېره دا ښځه پاتې شوې د دې له ما طلاق ورکړی تاسو به سره نکاح نه کوئ الله جل جلاله د دغې چې نو هغه رد وکړلو نه ستا ښځه هله پورې ده چې کله دا ستا په نکاح کې او ستا په عدت کې کله چې دا ستا د نکاح او ستا د عدت نه ووتله دې کې بیا ستا هېڅ حق چې دی نو هغه نه جوړېږي نو الله وی فلا تعضلوهن پس مه منع کوئ تاسو د هغوی ان ینکحن ازواجهن دا چې دوی د خپل اړمبني خاوندانو سره بیا چې نو نکاح وکړي اذا تراضوا بینهم بالمعروف اوس حضراتو دې کې نو هغه دا مسله ذکر کړي وایي خور نور د دې چې نو هغه په نکاح کې رضامندتیا شرط دی دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله چې نو هغه هم مسلک دی هغوی چې کله خور نور عاقله او بالغه شوله نو د دې نه به نکاح کې نو هغه بیا باقاعده تپوس کوي چې زه تا مثال په طور کې زید امر بکر لدی ورکوم آیا تو په دې باندې راضي او که نه که دا راضي نه دا نکاح چې نو هغه نه کېږي خیر که پلاري روري ترۍ ماما د جماعت کې راشي او د وکیل جوړ شي بیټک کې راشي او د وکیل جوړ شي وایي چې ما پلان کې تعالی چې نو هغه درکړې واو درکړې مې ده د په درکړې واو په درکړې نکاح سره چې نو دا نکاح نه کېږي کله چې جنۍ عاقله بالغه شي بیا د دې چې نو هغه رضامندتیا شرط دی خو بیا شریعت چې نو هغه لحاظ ښودلی دی وایي دا به بیا تاسو د نکاح نه منع کوئ ولې که چېرته ته دا د نکاح نه منع کوي دې نه دوه چې نو هغه فسادونه خورېږي یو د آخرت په اعتبار سره یو د دنیا په اعتبار سره دنیا په اعتبار سره دا بستا چې نو هغه د فضاحت دا بستا چې نو هغه د شرمندګۍ سبب چې نو هغه جوړ شي ځکه څنګه چې تو خواهش لري داسې دیم لري اوس د دغې نه چې نو هغه غلط قدم یې اوچت کړلو د دنیا کې دا د بېعزتۍ د هغې سره چې نو هغه د قتل و غارت د دشمنۍ سبب جوړېږي او آخرت عذاب چې نو هغه خو بیا ډېر زیات خطرناک دی الله فی ظلمان نو ځکه الله وی فلا تعضلوهن ها یو صورت دی که دا شرعي طور باندې داسې یو ځای کې نکاح کول غواړي چې هغه ناجایز وي نو بیا که عاقله نه بالغه نه که بل صحیح خو د دې حکم نه کې چلیږي به لکه مثلا اوس دی د خپل کفت نه د خپل خاندان نه چې نو هغه په بل خاندان کې چې نو هغه واده کول غواړي دی کف یو دی خاندان یو دی دی عام چې چا سره رشتې کېږي هغه خاندان دی پرېښودلو او دی د ځان نه چې دی نو هغه په کمزوري خاندان کې یا د ځان نه چې دی نو هغه په اعلی خاندان کې بل خاندان کې غیر کف کې چې دی نو هغه واده کولو هلته نکاح کول غواړي نو بیا اولیاء له حق حاصل دی چې دا د دغې نکاح نه منع کړي شریعت چې دی نو هغه دا حق ورکړی ولې چې کله کف نه بهر شي
نو بیا د دوی سمون چې دی نو هغه نشي راتلی، دې نه بیا نقصانونه او فسادات چې دی نو هغه جوړېږي. استاد محترم مولانا بختي افسر صاحب نور الله مرقدهم زموږ استاد چې دی نو هغه مظهر العلوم کې الله یې غنیق الرحمت کې الله یې درجات بلند کې ډېر قابل ترین سړی کوستان ولو. نو موږ ته هدایت نه نو هغه ویله هدایت ثاني کتاب النکاح هغې ته ویلی کېږي. نو په هغې کې دا خبره کوله نو بیا وی شریعت د هرې خبرې لحاظ ساتلی. نو بیا د هغه وی وقف وی دا چې نو هغه ډېر اهم دی. شریعت دغه د دې چې نو هغه تذکره کړې ده څنګه ما تاسو ته کې عاقله بالغ هم خو بغیر کف کې نکاح وکړو نو اولیا د دې حق چې نو لري چې داماد کی. نو هغه خندل هغې زمونږ کوستان کې وی دا رواج دی چې سړی په ثابت ورځ چې نو هغه ته ورګی یا ټوپک پنډه دې سیده دا به په اوږه خو دی او دی به سهار نه والا ماښامه پورې ګرځي. بیا چې غرمه د ډوډۍ ټایم شي نو کور ته به راشي نو هغه په هغه خپل انداز باندې وی دی به وایي چې انګولې راوړئ انګولې دې پخ کړی که نه. نو وی زمونږ په هغه ځای کې د ښځو د هغه عام کوستان دغه رواج دی چې ښځې چې نو هغه د کور ټول کار کوي د پټو کار چې نو هغه به کوي سړی به صرف چې نو هغه ته ورګی ټوپک په اوږه خو دی دی به ګرځي بس. او بیا چې نو هغه زیاتر زمونږ انګولې صحیح خو حسابه او داسې دا شیزونه دا پیدا کړي. نو د هغه د دې منګوري یو جنۍ واده کړې وه د کوفه پورې خبرې کوله. نو هغه د دې منګوري علاقې چې نو هغه دغه شان د دې چې د سوات چې نو هغه چې نه واده کړه. اوس چې کله هغه واده کړه سړی چې نو هغه ګرځېدلی ته ورګې ورسره وه ماسپښین چې رالو انګولې راوړی نو د سوات ښځې خو یې تاسو ته معلوم دي د هغوی چې تا راوړو چې ما پخ کړی دی تا به راوړو چې ما به دله پخ کړو که نه زهر خورئ څه شی چې دی نو هغه تا راوړی. هغه چې به شروع کړله داسې هتلی کړله چې مرګ تلی راویستې ده. د هغه ځینې چې دی نو هغه بیا امبولانس کې واچوله بیا چې نو هغه دلته راوړه بیا غالبا چې دی نو هغې داسې وي چې بیا هغه مړه شوله که څه داسې خو لکه مرګ هتلی چې دی نو هغې وهلي وه چې بیا ایمرجنسي ته یې راورسوله. نو دا د کف خبره ده دلته کف دغه خلک دغه چې نو هغوی دا رواج اوس هلته خلاف کف چې دی نو هغه ولو کالته د کف وی خو هغوی په دغه رواج پوه ول. نو ځکه الله وی فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن نه به منې کوي. ها که چېرته شرعي طور باندې دا په خلاف کف په دې کې چې نو هغه نکاح کول غواړي نو بیا په هغه صورت کې اولیاء له دا حق حاصل دی. اوس د دې مضمون نه وروسته الله جل جلاله درې خبرې ذکر کړلې. یو الله وی ذلک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر. دې حکم باندې به هغه سړی عمل کوي چې کم سړی په الله او په ورځ د آخرت باندې چې نو هغه یقین او ایمان ساتي. دی به بیا خپله پښتو دی به خپل چې نو هغه عزت خپله چې نو منچاهي دا به نه کوي. دا حکم عمل هغه سړی کولی شي چې کم سړی په الله او په ورځ د قیامت باندې چې نو ایمان لري. نو ځکه الله د ټولو نه مخکې دا وایي یعنې تو خو صرف دنیا ته ګورې خو هلته د آخرت تباه کېږي که چېرته داسې دې ونه کړلو. دویم حکم الله ورسره چې دی نو هغه ذکر کوي ذالکم ازکا لکم و اطهر. دا خبره که تاسو ومنله د اشته خاوندانو چې کله د هغوی سره د نکاح حق برقرار لا وي یعنې دا دې ته نکاح نو طلاق باین میلاو شي یا طلاق رجعي ورته میلاو شي عده دې ختم شي نه ګوره طلاق مغلظه 3 طلاق نه وروسته نه. نو وایي دغې کې الله وایي ذالکم دا ازکا لکم و اطهر. دې کې ستاسو دپاره چې دی نو باطني هم پاکي ده او ظاهري چې دی نو هغه هم پاکي ده. باطني پاکي چې دی نو هغه دا ده چې د دوی یو بل ته مزاج معلوم و دوی واپس هغه ښځه خاوند جوړ شول نو دوی نه به اوس فساد نه خورېږي. که چېرته داسې نه نو دوی ته د یو بل مزاج د یو بل سره لیندین د یو بل سره تعلق د یو بل کیفیاتو نه خبر دي نو آسې نه چې په باطن طریقې په بل باندې چې نو هغه راشي فضاحت چې نو هغه فضیحت صورت ته ورسي. نو ځکه الله وی ذالک ازکا لکم دا به ستاسو دپاره باطني طور باندې روحاني طور باندې هم چې نو هغه ښیي و اطهر او ظاهري طور باندې دله هم ښیي. ظاهري طور باندې ده چې کم په شر فساد چې نو هغه کمې خبرې جوړې شوې په یو طرف ته بل طرف باندې چې کم د تهمت خبرې راتلې هغه ټولې ختم شولې. نو ظاهري طور باندې هم د دې چې نو هغه څه چلو شنو پاکي چې نو هغه راله. درېیمه جمله الله جل جلاله فرمایي والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. مقصد دا دی الله وایي چې زه پوهیږم او تاسو نه پوهیږئ. نو چې زه تاسو ته کم حکم ذکر کم کم خبره چې نو هغه درته ووایم د کم کار درته د کولو حکم وکم د کمې د نه کولو حکم وکم نو هم په دغې باندې چې نو هغه تاسو بیا غور کوئ عمل کوئ
دی باندې چې نو عمل کوي، په خپل سوچ، په خپل غور، په خپل فکر، په خپل عقل باندې به کار نه کوي، ځکه د انسان عقل دا ناقص او قاصر دی، د الله جل جلاله پوهې ته چرته هم نشي رسېدی. نو چې الله کم حکم را لېږلی نو په دې کې د انسان د دنیا هم خیر دی او د آخرت هم خیر دی. الله دې موږ ته په خپل کلام صحیح پوهه نصیب کړي. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ او هر کله چې طلاق ورکړئ تاسو ښځو ته، فبلغنا واغه ورسېږي اجلهن خپل نیټې، یعنی عدت ختم شي، فلا تعضلوهن پس مه منع کوئ هغوی ان ینکحن چې نکاح وکړي ازواجهن خپل خاوندانو سره، یعنی کم چې اوس کېدونکي دوباره د دوی خاوندان کېدونکي دي. اذا تراضوا بینهم کله چې راضي شي هغوی بینهم په خپل منځ کې بالمعروف په ښه طریقې دستور مطابق، ذلک یوعظ په دې سره چې نو نصیحت کولی شي من کان منکم هر هغې چا ته چې وي تاسو کې یؤمنو ایمان لرونکی بالله په الله والیوم الاخر او په ورځ د آخرتو، ذلکم ازکا لکم دا حکم ستاسو دپاره ډېر پاک دی، و اطهر او ډېر ښه دی، یعنی ازکا لکم روحاني طور، باطني طور، و اطهر او ظاهري طور باندې. والله الله پاک یعلم پوهیږي و انتم او تاسو لا تعلمون نه پوهیږئ.